چې زما لور او خور دی هغه دې بدکارۍ وکړي کنه داسې نه ده ټیک ټاک والا نه دما خو کوي ټیک ټاک خلک هغه جدا دي هغه د جدا کپنې پروډکټ دی هغې سره زموږ کار نشته زه یو مثال درکوم ته یو خبره ته دا فرض که ستا دا لور ده که نه دا الله جل شانو په دې ورځو کې واغسته دا انسان همدونه بلد نه دی اوس بیا چې ورو ورو غټېږي انسان لږ ډېر بلدېږي د هغې سره د وړو سره بیا تکلیف ورته سیوا کېږي د هغه په خوب باندې ډېر خوږېږي دی خیر دغه یو درد و دی نه مونږ انکار نشو کولی درد و ما ته یو مثال درکوم الله جل شانه مایې په هر یو څیز کې یو حکمت او یو فایده شاید هغه موجود دی ما ته دې که څه حکمت او فایده وه ما یو مثال درکړم او ما که ستا دا لور بله اوس غټه شوې وې که نه او په معاشره کې بدکاري او زناګانې کولې بیا به څه مثال درکوم ستا دا لور غټه شوې وې او په معاشره کې زناګانې او بدکارۍ کولې او شرابونه یې څښلې او دا مستۍ کولې او ستا ټوله فیملي بدنام کړې وې هغه ښه وه که دا ښه وه سړي لږ سوچ وکړو لږ ساعت لږ ما دا یو مثال دی نور در کوم یو مثال دی ما نور در کوم آیا دا انسان د خپل فیملي مرګ برداشت کولی شي خو چې واقعي انسان وي که نه هغه داسې قسمه کار نشي برداشت کولی چې زما لور او خور دی هغه دې بدکارۍ وکړي که نه داسې نه ده ټیک ټاک والا نه دما خو کوي ټیک ټاک خلک هغه جدا دي هغه د جدا کپنې پروډکټ دی هغې سره زموږ کار نشته زه خو د سلیم الطبع انسانانو خبره کومه چې کوم روغ انسانان دي او روغ مسلمانان دي د هغې خبره کوم نو ما بیا بس چلو نو د الله جل شانو مسله مې دا ذکر کولی چې الله جل شانو تا سره سم کوي که نه دا ظاهر دی د دې په شا یو باطني حکمت او یو باطني سبق موجودي یو فایده موجودي او هغه فایده ضروري خو نه ده چې ما او تا ته په نظر راشي ولې د هغې دپاره د خضر علم پکار دی د چا علم پکار د خضر علم پکار او خضر والا علم دی ته کوم علم وایي دې ته علم لدني وایي د انسان دا زړه دی مثال د آینې دی میرر شیشه چې موږ څه ته وایو د دې مثال داسې دی نو دا هر یو څیز ریفلیکټ کوي په دماغو ته هر یو څیز ریفلیکټ کوي دماغو ته هر یو څیز دماغو ته تنبک کوي بیا داسې کار وشي چې د دې زړه تعلق هغه براه راست الله جل شانو سره وي نو تاسو ته مو چې دې مثال خو د آینې دی انسانان چې کله ګناهونه کوي نه دا شیشه دا خړه شي په دې کې بیا د یو څیز تصویر ښکاري نه ښکاري پکې خو چې دا کله صفا شي نو بیا په شیشه کې بیا تصویر هغومره صفا ښکاري څومره شیشه صفایي نو اوس دغه صفایي د زړه دا په څه باندې کېږي دا د الله جل شانو په تعلق باندې کېږي چې انسان د خپل زړه دا د جسمانیاتو نه د مادیاتو نه دنیا پرستۍ نه د خواهش پرستۍ نه د بدکارۍ نه د ګانو بجانو نه چې هر قسم ګناه نه کله چې دی د هغې نه ځان ساتي لرې کېږي نو دونه د زړه دا صفا کېږي چې صفا کېږي نو بره چې الله جل شانو کومې فیصلې کوي دا د په زړه باندې لګي او د زړه نه بیا ریفلیکټ کېږي په کوم ځای باندې په دماغو باندې نو د دماغ بیا کار کوي د حضرت خضر علیه السلام په شانتې چې دا زه څه کوم دا ټیپ